د دوهم کال لومړي سمستر محصلینو لپاره درویشتم لیکچر د اناټومي مضمون وړاندې کوم. زموږ موضوع تر وینه پورې ورسېده. تیر لیکچرونو کې موږ آرټري یا شریانونه پای ته ورسول. په دې لیکچر کې به موږ په وینس یا وریدونو باندې بحث کوو. د آرټري او د وین ترمنځ موږ څه فرقونه کړي وو په تیر لیکچرونو کې. بیا هم وریدونه چې کوم دي د وجود له ټیشو یعنې انساجو نه هډ ته د وینې راوړلو دا فنکشن د دې دی، او د دې موقعیت لوکیشن نظر آرټري ته دا چې کوم دی سوپرفیشل یا سطحي موقعیت لري، ځکه زمونږ د انساجو زمونږ د وجود په سطحه باندې د وریدونو موقعیت معلومیږي. شریانونه یا آرټري ډیپ دي. همدارنګه د وینز وال چې کوم دی یا جدارونه د دې ضخامت چې کوم دی هغه شریانو ته کم دی، یعنې د شریانونو وال یا جدار ضخامت چې کوم دی هغه زیات دی او د وریدونو کم دی. وریدونه په درې ګروپونو باندې ویشل شوي دي. یو پلمونري وینز دي، دوهم سیسټمیک وینز دي او دریم پورټل وینز دي. دا سیسټمیک وینز چې کوم دي دا بیا په درې برخو ویشل شوي. کارډیک وینز دي، وینز آف هیډ د سر غاړې د پورتنۍ طرف او د سینې وریدونه. دریم قسم یې د ښکتني طرف او د ابډامین او د پیلوس وینز. لومړی تر ټولو چې موږ مطالعه کوو پلمونري وین به مطالعه کوو، ځکه دا هم د وین یو پارټ دی. پلمونري وین به مطالعه کوو، بیا به سیسټمیک وین. پلمونري وینز چې کوم دي دا سوپیری وینا کاوا ده، دا انفیری وینا کاوا ده. هر ټول لوکیشن او د دې اناټومي موږ تشریح کړی و. دا ټنګ دی پلمونري، رایټ پلمونري، لیفټ دی. که تاسو فکر وکړئ دا پلمونري وینز دي، دوه ښي طرف چپ طرف ته دي او دوه دا ښي طرف ته دي. دا پلمونري وین چې کوم دي دا اکسیجنیټډ بلډ د دواړو سږو نه لنګز ده، دا لنګز دي. د دې نه اکسیجنیټډ بلډ چې کوم ده هغه د زړه لیفټ اټریوم ته څنګه کوي انتقالوي، او د دې تعداد چې کوم دی په دواړو طرفونو کې څلور دی، ځکه دوه په ښي طرف کې دي او دوه په چپ طرف کې دي. راځو د دې شروع ته چې څنګه کوم ځینې شروع کېږي یا کوم ځای باندې پای ته رسېږي. د هر طرف وین چې کوم دی که رایټ وي یا لیفټ وي، د هر طرف وین دا فرست یا لومړی د الویولای په جدار کې د کیپیلري نیټورک په شکل شروع کېږي. یعنې په لنګس کې الویولای دي، دلته د کیپیلري نیټورک په ډول باندې دغه وین شروع کېږي، او بیا د دې نیټورک له زیاتو شعباتو نه یو ټرنک رامنځته کېږي په هر څه شي کې لوب کې، ځکه ښي سږی 3 لوبه لري او چپ سږی 2 لوبه لري. بیا د ښي سږي کې 3 ټرنکونه رامنځته کېږي، یو آپر، میډل او لوور، او په دې کې 2 آپر او لوور. د دې ښي سږي کې 3 ټرنکونه شو، چپ کې 2 ټرنکونه یا تنې شوې. دا د ښي سږي آپر ټرنک او میډل ټرنک دا سره یو ځای کېږي او یوازې یو آپر ټرنک جوړوي. او همدارنګ دویم ټرنک چې کوم دی هغه د لوور ټرنک په نوم یادېږي. دلته 2 ټرنکه دي، آپر او لوور. دغه دواړه ټرنکونه د هیلوس نه راوځي، د سږي د هیلوس نه داسې راوځي، خارجېږي. دا ټرنکونه چې کوم شو، یو آپر شو، میډل او لوور. د دې آپر او لوور دا 2 ټرنکونه شو. دا پلمونري ټرنک دی، بیا په پلمونري آرټري باندې تقسیم شوی دی، لکه دلته دې شکل کې چې دا ښودل شوی دی. یو پلمونري رایټ آرټري دی، بل لیفټ دی، او په دې ځای کې دا دی. او دا پلمونري وینز دي. پلمونري ټرنک دی، د آپر او د میډل نه یو ټرنک جوړیږي او لوور خپله بل ټرنک دی. 2 ټرنکه 2 وینې دې نه راځي او 2 دې نه راځي. اوس دا وایو چې د ښي طرف او چپ طرف څه
فرق لري په خپل امتداد کې. د ښي طرف وریدونه چې کوم دی د دې طرف دا وریدونه دا سوپیریر پلمونري وین د سوپیریر وینا کاوا له خلف څخه یا پوسټیریر څخه دا سوپیریر پلمونري وین دی دا سوپیریر وینا کاوا د دې شا نه یا پوسټیریر او انفیریر پلمونري وین دا چې کوم دی دا انفیریر پلمونري وین د رائټ اټریوم له posterior یا behind of right atrium د دې نه تیریږي او دا دواړه بیا راځي کوم ځای ته راځي دواړه وریدونه چې کوم دي د زړه لیفت اټریوم په posterior وال کې یا خلفي جدار کې د دې هغه اورفیس یا سوري څنګه کېږي خلاصېږي لکه دې شکل کې چې ښودل شوی دا رائټ دی دا سوپیریر دی دا انفیریر پلمونري وین دی دا دواړه راځي او دا لیفت اټریوم دی د دې خلفي جدار یا پوسټیریر وال کې د دې اورفیس څنګه کېږي خلاصېږي. راځو اوس لیفت پلمونري وین ته. لیفت پلمونري وین دواړه چې کوم دي یعنی سوپیریر او انفیریر پلمونري وین دواړه دي دا ډیسنډینګ ایورټا ده د ډیسنډینګ ایورټا له مخې نه تېرېږي anterior to descending aorta دا ګوره descending aorta ده د descending aorta له مخې نه داسې تېرېږي راځي او د دوی دواړو فوهې هم فایبروس پیریکارډیوم دا سوری کوي او د لیفت اټریوم په پوسټیریر وال یا خلفي جدار کې د دې سوري څنګه کېږي خلاصېږي او اوکسیجنیټډ بلډ چت راوړي لیفت اټریوم ته د دې ځای نه دا میټرل وال د بیا لیفت وینټریکل ته ځي لیفت وینټریکل په واسطه ایورټا ته پمپ کېږي او ایورټا بیا ټول انساجو ته اوکسیجنیټډ بلډ څنګه کېږي رسوي. دا پلمونري وینز و. پلمونري وینز یاد ساتئ چې پلمونري وینز وال نه لري څلور دانې دي او وال نه لري. دویم قسم وریدونه سیسټمیک وین دي. سیسټمیک وینز لکه څرنګه چې په تیر سلایډ کې موږ کلاسیفیکیشن کړو په درې برخو ویشلي کارډیک وینز. کارډیک وینز موږ نه مطالعه کوو. ولې؟ ځواب دا دی چې دا په تیر لیکچر کې موږ کله چې هرټ لوسته په هغې ځای کې دا مطالعه شوي دي بیا ضرورت نشته دی. موږ به سیسټمیک وینز کې دا وینونه د سر غاړې پورتني طرف د سینې ښکتني طرف ابډامن بطن پلویس د دې ناحیې وریدونه مطالعه کوو. تاسو د سلایډ کې لیکلی دی چې دا ټول دې ته څه شی ویل کېږي سیسټمیک وینز. د پلمونري وینز او همدارنګه د پورټل وینز دو څخه بغیر پرته نور ټول وریدونو ته څه شی ویل کېږي سیسټمیک وینز. سیسټمیک وینز کې چې کوم دی موږ به لومړی وینز آف هیډ and external part of head د سر وریدونه او د سر د خارجي برخې وریدونه دا به مطالعه کوو یعنی مخ به مونږ مطالعه کوو مخکې کوم وریدونه دي همداراز به مونږ مطالعه کوو چې د سر په خارجي برخه کې کوم وریدونه دي. بیا به دویمه برخه کې مونږ کرانیل انټرا کرانیل وین مطالعه کوو همدارنګه سرویکل وین غاړې کې کوم وریدونه دا به مطالعه کوو. لکه شکل کې چې تاسو ګورئ د مخ او سر د خارجي برخې وریدونه موږ مطالعه کوو. دا د مخ په هر طرف کې چې تاسو وریدونه مطالعه کوئ هغه به ډبلیو شیپ لري. تاسو ګورئ دا ډبلیو ته ورته یو ساختمان دی دغسې شکل لري د مخ په هر طرف کې دا ښي طرف کې د چپ طرف کې به هم همداسې وریدونه وي او د ډبلیو دغه شاخونه پورته د سر د پوستکي په طرف او ښکته همدارنګه تر غاړې پورې څنګه کېږي رسیږي. د مخ ورید چې موږ مطالعه کوو غټ وین د مخ څه شی دی فیشل وین دی. فیشل وین چې کوم دی دا د مخ تر ټولو څنګه کم ورید دی غټ ورید دی. دا فیشل وین دی تر ټولو غټ ورید د مخ دی. د دې هغه شروع موږ وایو چې دا کوم دی نه شروع کېږي. دا فیشل وین چې کوم دی تاسو کتلی شئ چې دا د سوپرا ټراکلیر او د سوپرا اوربیټل د دې دواړو وریدونو څخه دا رامنځته کېږي. یعنې
د سترګې په میډیل انګل کې یا اونسي زاویه کې دا د میډیل انګل دی، د سترګې دا لیټرل انګل دی. په دې میډیل انګل کې دا د کوم وریدونه راځي؟ د سوپرا اوربیټل او سوپرا ټراکلیر د دوه وین د یو ځای کېدو نه څه شی راځي؟ دا فیشیل وین رامنځته کېږي، د مخ تر ټولو غټ وین. خو یو خبره دا ده چې په بوکس کې داسې لیکي چې د مخ په د سترګې میډیل انګل سره دغه وین د انګولر وین په نوم باندې یادېږي، انګولر وین په نوم باندې یادېږي. دغه وین چې کوم موږ مطالعه کوو، کوم وین؟ فیشل وینز. له دې سره د ریټرو منډیبولر وین انټیریر پارت یا انټیریر برانچ دا یو ځای کېږي او په کمان فیشل وین یې بدلوي. ګوره دا فیشل وین شو، دا کوم ورید شو؟ دا ریټرو منډیبولر وین دی. د ریټرو منډیبولر وین دا انټیریر برانچ دی او دا پوسټیریر برانچ دی. د فیشل وین سره چې پوه شو موږ وایو چې د دې دواړو وریدونو د یو ځای کېدو نه رامنځته کېږي، دا فیشل وین دی. خو فیشل وین د سترګې میډیل انګل سره د څه شي په نوم یاد شو؟ انګولر وین. بیا داسې ښکته راځي د ریټرو منډیبولر وین انټیریر برانچ د دې سره یو ځای کېږي او کمان فیشل وین څه شی کوي؟ تشکیلوي. دا کمان فیشل وین بیا په څه شي کې ډرین کېږي؟ دا بیا په انټرنل جیګولر وین کې څنګه کېږي؟ ډرین کېږي یا تخلیه کېږي. یو مخ یو بل ورید ده چې هغې ته موږ وایو سوپرفیشل ټمپورل وین. سوپرفیشل ټمپورل وین دا یو بل ورید دی. دا د غوږ د ټریګس، دا د غوږ ټریګس ته د دې په انټیریر کې ښکته ځي او د مګزیلري وین سره دا څنګه کېږي؟ یو ځای کېږي. مګزیلري وین دی، د دې مګزیلري وین سره دا یو ځای شو، په نتیجه کې څه شی رامنځته کېږي؟ ریټرو منډیبولر وین رامنځته کېږي. یعنې که داسې موږ وایو چې سوپرفیشل ټمپورل وین او مګزیلري وین د یو ځای کېدو نه څه شی راځي؟ ریټرو منډیبولر وین رامنځته کېږي. ریټرو منډیبولر په څو شعباتو باندې ویشل کېږي؟ په دوه، انټیریر پوسټیریر. انټیریر د فیشل وین سره یو ځای شو، کمان فیشل وین جوړوي چې دا په انټرنل جیګولر وین کې تخلیه کېږي. پوسټیریر برانچ چې کوم دی دا د پوسټیریر او ریکولر وین سره یو ځای کېږي. پوسټیریر او ریکولر وین سره دا یو ځای کېږي او څه شی جوړوي؟ ایکسټرنل جیګولر وین تشکیلوي. یعنی ایکسټرنل جیګولر وین د څه شي نه رامنځته کېږي؟ د ریټرو منډیبولر وین د پوسټیریر برانچ او د پوسټیریر او ریکولر وین د یو ځای کېدو نه ایکسټرنل جیګولر وین رامنځته کېږي چې دا ایکسټرنل جیګولر وین بیا په سب کلاوین وین کې څنګه کېږي؟ په دې کې ډرین کېږي، یعنی په دې کې تخلیه کېږي. تخلیه په همدې سب کلاوین وین کې صورت نیسي. د فیشیل وین چې کوم دی فیشیل وینز، فیشیل وین دا ډیپ یا عمیقا له یوې خوا د سوپرا اوربیټل او همدارنګه سوپیریر اپتلمیک وریدونو سره او همدارنګه د ډیپ فیشل وین په واسطه د ټیریګاید، دا ټیریګاید وینس پلیکسس دی، د ټیریګاید وینس پلیکسس سره رابطه لري. دې سره چې رابطه ولري نو فیشل وین د کرونري ساینس سره ارتباط پیدا کوي چې کرونري ساینس به موږ وروسته وپېژنو چې دا څه شی دی. دې سره چې ارتباط پیدا کړ نو دا د دې باعث کېږي د دې چې د مخ انفیکشن سپیشلی یعنی خصوصا د اپر لب د پورتنۍ شونډې او د پوزې د لاندنۍ قسمت انفیکشن په اسانۍ سره هم د کرونري ساینس ته انتقال شي. نو له دې وجې نه دغه ساحه د مخ څنګه ساحه ده؟ ډېره خطرناک ساحه ورکړل شوې ده او کوشش وشي باید چې دلته د ضرورت نه پرته دلته باید سرجري مداخله ونه شي.